بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او سلامت اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. غوښتل مې چې تاسو نن د څو خبرې شریک کړم او ډېرې مهمې دي. لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې تېره 14 کال وړاندې زه ملي ټیم لوبغاړی او کپتان تقریبا 15 کاله وکاله شاوخوا کپتان پاتې شوی یم. د ټیسټ ټیم کپتان، د آی کپ، د شل اوریزو نړیوال جام، د یو ورځنۍ د شل اوریزو تر اوسه دغه پورې د نړۍ بهترین کپتان زیاتې مسابقې ګټلې دي. د تاسو دعاګانو برکت او د لوبغاړو په محنت برکت سره نن د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع میلاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا د ما اخرنۍ لوبه د انټرنیشنل کرکټ شي استفاده، حالانکې چونکې دا فیصله کول ډېر مشکل دی لوبغاړي دپاره، ځکه لوبغاړی ډېر کوشش کوي، ډېر هلې ځلې کوي چې هغه ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. نو چې کله هغه کرکټ پرېږدي نو دا ډېره سخته پرېکړه وي، په دې باندې صرف کرکټران پوهېږي. هغه لوبغاړو نه ډېر زیاته مننه کوم چې ډېر زیات یې سپورټ کړی یم. سینه لوبغاړو نه ډېر زیاته مننه کوم، بالخصوص د خالق داد نوري نه، کریم صادق نه ډېر زیات مننه کوم چې کرکټ ته راوستی یم، ډېر زیات سپورټ کړی یم. نورز منګل نه ډېر زیات مننه کوم، هستي ګل عابد نه، نور ډېر سینر لوبغاړي دي، شاید ما نومونه هلته هېر شي. ټول نه ډېره زیاته مننه کوم چې همیشه سپورټ کړی یم او دې نه ما ډېرې زده کړې کړي دي. چې کله کپتان شوم هم د سینر لوبغاړو ډېر سپورټ کړی یم. د هغه ټول کوچز نه ډېره مننه کوم، د ټولې ادارې نه ډېره مننه کوم، څومره چې ادارې مشران تېر شوي دي ټول نه ډېره مننه کوم چې ډېر زیات سپورټ کړی یم. مینهوال نه ډېره زیاته مننه کوم چې همیشه ډېر زیات په سختو حالاتو کې سپورټ کړی یم، ډېرې تشویق کړی یم. هغه خلکو نه هم ډېره زیات مننه کوم چې همیشه نیوکې کړي دي، نو هغوی نه هم ډېر زیات مننه ځکه کوم چې د هغوی نیوکې نه ما ډېره زده کړه کړې ده. باید چې کله نیوکه نه وي تر زده کړه نشي کولی. نو نن دا پرېکړه ډېره مشکله ده، خو انشاءالله موږ به کوشش کوو همیشه د افغانستان د کرکټ دپاره چې د افغانستان د کرکټ پرمختګ دپاره اوسني ځوانانو ته ډېر زیات بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړی نه وسایل و نه فیسیلیټي و نه میدانونه هېڅ شی هم نه و. نو ماشاءالله د اوسني ځوانانو دپاره هر څه ډېر تېر دي. موږ په ډېر سختو حالاتو په ډېر سخت شرایطو کې د کرکټ ډېر پاس مقام ته راوست، نړۍ مو پېژنده. شلاورجي کې وګورئ په ټاپ 7 کې م راوسته، یو ورځنۍ کې وګورئ په 9-10 نمبر کې م راوسته. همداسې ټیسټ لوبې کې وګورئ. زه چې کله کپتان کېدم زه به تاسو یو کیسه وکړم د خپل ځان، حالانکې ما کپتاني نه کول ځکه چې کپتاني ډېر غټ ریسپانسبیلیټي، ډېره غټه ذمهواري. نو چې کله زه هغه وخت کې اجرایي رئیس شفیق ستانکزی چې کله زه کپتان کولم نو ما پسې ډېر زیات و، ما حالانکې کپتاني نه اکسپټ کوله. نو خو په یوه خبره مې اکسپټ کړه چې د هېواد دپاره، د هېواد د ولس دپاره، نو هلته ما کپتاني اکسپټ کړه. او هلته ما ځان سره یو تعهد وکړ، یو عهد مې ځان سره وکړ چې انشاءالله چې زه به چې کله کپتاني پرېږدم په داسې یو وخت کې، داسې یو مقام کې به زه یو لوبه پرېږدم چې حالانکې د افغانستان کرکټ ما دې مقام د لوړ مقام ته رارسولی. الحمدلله هغه ورځ ده، تاسو یې ګورئ چې د افغانستان ټیم اوس نړۍ ورته ډېر متوجه ده، ورته زور ده او ډېر زیات احترام ورته لري. نو موږ همیشه هم دا کوشش کړی ده. ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ټولو مینهوالو څخه کوم چې تاسو موږ همیشه سپورټ کړي. یو خبره زه اخره کې بیا ویل غواړم، حالانکې زه په دې سوشل میډیا کې دومره نه راځم او نه ډېر د خبرو په طریقه پوهېږم. زه چونکې د میدان سره په کرکټ پوهېږم او د کرکټ پرمختګ پوهېږم چې څنګه باید د کرکټ پرمختګ وشي، څنګه یو ټیم جوړ شي. نو په دې کې ما بیا تجربه ډېره زیاته ده. نو زه هغه افغانان ډېر زیات ماته نه هیله ده چې همیشه د خپل لوبډله تشویق کوي، خپله لوبډله سپورټ کوي. حالانکې کله چې میچ وبایلل شي نو دا یو خبره یاد ساتئ، څومره چې ولس خفئ د هغه نه ډېر زیات لوبډله خفئ، ځکه چې وایي سوځېږي هغه چې په کوم ځای اور بلي. نو په دغه وخت کې په داسې حالاتو کې باید تاسو خپل لوبډله تشویق کړئ او تر شا ودرېږئ چې هغوی تر څو نور هم وکړي چې هغه راجیب کړي، ځکه یو بېللو وخت کې لوبډله ډېره زیاته غورځي. نو که دې وخت کې خدای ناخواسته څوک شاته پسې خبرې کوي نو هغه نور هم غورځي. نو کوشش کوئ دا موږ تاسو اوس د نه بعد د ما هم دا فریضه ده چې باید موږ لوبډله راجیب کړو چې کله خدای ناخواسته په خرابو حالاتو کې باید موږ مکمل سپورټ کړو. نو بیا هم د ټولو مشرانو نه ټول نه ډېر زیات مننه کوم، د ټولو ولس نه ډېر زیات مننه کوم. او که په دې 14 کالو کې کېدای شي موږ ډېرې مسابقې بېللي ګټلې مسابقې کېدای شي ډېرې بېللې ګټلي، نو ډېر کېدای شي ډېر خلک خفه شوي د هغه خلکو نه زه بښنه غواړم د زړه له کومې نه. نو بیا هم تاسو موږ هیله ده چې خپله لوبډله ټول لوبغاړي او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره زیاته مننه ومن الله توفیق.